نو د خوشحالۍ چې کومه خبر دی نو هغه دا دی چې دا ویلې کېږي چې د 10 محرم نه به بعد وایي د عزت شمه چې بله د چا خدای کړي هغه کله څوک وجلی په پکو شي. څومره چې هم د پی ټي آی ورکران دي نو هغې ټولو ته ډېر زیات مبارک شي ځکه چې نن ډېره اهم ترین ورځ وه. دا ویلې کېدل چېرې نن به عمران خان لاسو ته هتکړۍ اچولی کېږي خو د عوامو دغې جنون او د عوامو دغې محبت عمران خان ګرفتارۍ له ورنکو. اول هلته چې کوم وکیلان صاحبان دي نو د هغوی جنون او بیا چې کله بهر راووتو نو د چا جنون ملګرو د عوامو دغه جنون چې تاسو به عمران خان باندې ګلونه شیندل لیدلي پیسې شیندل به هم لیدلي خو په پیل ځل باندې به تاسو ګورئ چې په عمران خان باندې ډالر وشیندلی شو چې کله هغه د بهر راغلی. خو ملګرو هغه چې کوم ډالر وشیندلی شو د هغې ښځې احساسات څه دي راځئ واورئ. اتنے ڈالرز बस आप देख रहे हैं ना खान साहब पे तो सिर्फ यहाँ फूल और ये सब के प्यार मोहब्बत है आप लोगों ने देख लिया. नहीं फूल तो हमने देखे हैं इससे पहले आप लोग फूलों की पत्तियां निछावर करते थे लेकिन आज हमने अनोखी चीज उस वक्त देखी जब खान साहब की गाड़ी के ऊपर डॉलर्स बरसाए गए. ये असली डॉलर्स थे ना? बिल्कुल उन पे आपने जान लोग जो है ना वो कुर्बान कर रहे हैं तो डॉलर की कौन सी बात है. ये तो बहुत छोटी चीज और आप देख रहे हैं कि आज का दिन एक बहुत अहम दिन था लेकिन अल्लाह ताला ने किस तरह करम कर लिया और हमारा खान देखो चला और अब बहुत खुश है. अब हम लोग भी कर जा रहे हैं. खान को देखने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा उसको रुखसत करके हमें बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह अब सबको मुबारक हो और पाकिस्तान फिर से वही पाकिस्तान होगा. تاسو واورېدل ملګرو د دغې ښځې احساسات او د هغې جذبات چې د عمران خان نه ډالر قربان او نن واضحه ګټه چا حاصله کړه عمران خان. نن ډېره اهم ورځ وه ملګرو دې کې دوه خبرې وي یا د عمران خان کامیابي او یا ناکامي. نو نن عمران خان کامیاب شو د دې مطلب دا چې پی ډي ایم والا نن مکمل ناکام شو او د دې نه معلومات دا کېږي ملګرو چې پی ډي ایم چې کوم سازشونه او د هغوی چې کوم پلانونه نو په هغې باندې الله جل شانه اوبه واړولې او یو ځلې بیا د حق او د سچ ګټه وشوه. الیکشن کمیشن چې کوم کیس و ملګرو نو دا ویلې کېږي وکیلان صاحبان دا خبره کوي چې په هغې باندې مکمل ګټه کېښودلی شوه او دغه کیس چې کوم دی هغه مکمل ختم شو. ځکه ملګرو رانا ثناء الله صاحب هم د عمران خان د ګرفتارۍ نن مکمل اپډیټ ورکړي چې یاره عمران خان به نن ګرفتاریږي. بل د الیکشن کمیشن چې کوم کیس دی نو په هغې کې هم الیکشن کمیشن دا خبره کړې وه چې عمران خان په اتکړو کې راولئ او هغه عدالت ته پیش کړي. خو عمران خان یو ځلې بیا ثابته کړه چې وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کی خونی منظر سے. عمران خان راغلی او عدالت کې پیشي وکړه او ثابت یې کړه چې زه یې واله نه یم. بل طرف ته ملګرو نواز شریف صاحب هم ګیلمن دی د چا نه د پی ډي ایم او د موجوده حکومت نه بیا خصوصا د خپل ورور نه او دا یې ګیله کړې ده چې یاره وجه سره تاسو سره وس دی تاسو سره طاقت دی خو تاسو د اوسه پورې عمران خان هغه ګرفتار نه کو. آیا تاسو ورسره هم شامل یې نو دې خبره باندې الله خندا هم راغله چې هغه هم پړه کې دا ده چېرې زما په خیال عمران خان سره دوی ملګري دي خو چل یې چا ته جوړ کړی دی چل یې ما ته جوړ کړی دی چې دلته په لندن کې سات په سات راته وایي چېرې پاکستان ته به راځي پاکستان ته به راځي خو د اوسه پورې نه خو د ایرپورټ دروازې جوړې شوې نه ما ته قانونونه خواره شو چېرې زه په هغه قانونونو باندې خپل مبارک قدم کېږدم او پاکستان ته لاړ شم. نو دغه چې کومه تمه ده نو هغې تمې نواز شریف وخوړو او اخره کې دغه خبره وکړه چې یاره وجه څه ده چې عمران خان گرفتار نشو. نو تاسو چې کوم کیسونه جوړوئ تاسو چې کومې خبرې راوړئ نو هغه خبرې او هغه کیسونه د هغې د اول نه سمانه نه وي نو وروسته به د هغې څه مطلب راوخیږي. خو یو ډېره د خوشحالۍ خبره در سره شریک کوم دا ویلې کېږي ملګرو چې ډېر زر څنګه چې تاسو ته ما وویل چې نن دوه خبرې وې یا د عمران خان ګټه یا د عمران خان بیلات. نو نن پی ډي ایم والا زما چې څومره خیال دی هغوی ته مخکې نه پته لګېدلې وه چې دا خبره بل طرف ته روانه ده. نو د مټیانو چې هغه کوم سیسټم دی نو هغه اوس پی ډي ایم والا نه کوي ځکه چې معمولي غوندې خبره به هم وه نو دوی به مټیان ویشل او ډېرې زیاتې خوشحالۍ به یې کولې. نو نن یې مټیان ویني په خپل هم زما په خیال چې مخکې نه پته لګېدلې وه چې عمران خان نه ګرفتاریږي. نو د خوشحالۍ چې کومه خبر دی نو هغه دا دی چې دا ویلې کېږي چې د 10 محرم نه به بعد عمران خان یو ځلې بیا راوځي او دغه عوام به یو ځلې بیا عمران خان ته راغونډېږي. څنګه چې تاسو وکتل ملګرو حالات څومره سنګین دي
حالات څومره خراب دي چې د پی ټی آی کم ورکران دي نو څه خو په جیلونو کې دي او په څو باندې ډېر زیات غټ پریشر اچولی شوی دی. خو نن ملګرو تاسو وکتل چې په اسلام آباد کې کم عوام عمران خان ته راوتي وو صرف اور صرف د دې د وجې چیرې عمران خان گرفتار نشي. نو د دغه خلکو دا جذبه چې مې وکته نو انشاءالله العزیز چې الله جل شانه به موږ د دې ظلم او د دې بربریت د نظام نه ډېر زر خلاص کړي. او څه وایي دې باره کې کمنټس کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. دغه ملګرو یو څو اهم ترین اپډیټ چې ستاسو سره مې شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چې څومره هم د پی ټی آی ورکران دي چې هغوی ته ورسي او هغوی زړه مطمئن شي چې بس ختم څوک ختم پی ډي ایم ختم. نن چې کومه ورځ وه نو هغه د پی ډي ایم دپاره ډېره بدنصیبه ثابته شوه او د دې نه دا واضحه شوه چې پی ډي ایم والا مکمل ناکام شو او انشاءالله العزیز چې ډېر زر به څوک راځي عمران خان. چرته مې الله هم خان آباد او خوشحاله ساته. خیره کې یو واز پاکستان زنده آباد، مسلمان زنده آباد، عمران خان زنده آباد. تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي مسلمان دې وي. الله پامان.